الله الرحمن الرحیم موږ به نن خبره کوو په کمبینیشن اف کیپیسټرز باندې. نو مینه زه تاسو ته یم چې که ستاسو نه فرض کا څوک تپوس وکړي چې موږ کیپیسټرز ولې کمباین کوو، نو د دې دپاره به زه تاسو ته یو خبره وکړم. صحیح ده؟ لکه مثال په طور باندې تاسو په یو دکاندار پسې لاړئ او د هغه سره کیپیسټر دی، نو یو قسم کیپیسټر چې دی د هغې کیپیسیټنس چې دی هغه 2 مایکرو پیراډ دی، او بل ټایپ زموږ سره دی چې د هغې کیپیسیټنس زموږ سره 4 مایکرو پیراډ دی. او د مثال په طور باندې تاسو دې کار دی یو سرکټ جوړوئ، او په سرکټ کې تاسو ته هغه کیپیسټر پکار دی د کم کیپیسټر چې کیپیسیټنس د 4 مایکرو پیراډ نه سیوای داسې کیپیسټر تاسو له پکار دی. نو بیا به داسې کار کوئ حالن کې د هغه سره صرف 2 کیپیسټرې میلاویږي د هغې کیپیسیټنس د یو 2 مایکرو پیراډ دی او د 4 مایکرو پیراډ دی ډبل. نو په دغه ټایم کې به بیا داسې کار کوئ تاسو به دا کیپیسټر چې دي دا کمباین کوئ. نو چې کله تاسو دا کمباین کوئ نو ستاسو چې کوم ډیزایر کیپیسټر پکار چې هغې کیپیسټنس د 4 مایکرو پیراډ نه سیوا شي، نو موږ له بیا پکار دي چې موږ بیا دا کیپیسټر یې څه کوو لکه دا کمباین کو. ښه سیملرلی فار ایگزامپل ته یو سرکټ جوړاو په هغې کې داسې یو کیپیسټر پکار دی د کم کیپیسټر چې کیپیسیټنس د 2 مایکرو پیراډ نه کمی، او دلته کې زموږ سره چونکې 2 کیپیسټرې دي د یو کیپیسیټنس 2 مایکرو پیراډ دی او د بل کیپیسیټنس زموږ سره 4 مایکرو پیراډ دی. نو بیا به هم داسې کار کوئ تاسو دا به کمباین کوئ په یوه طریقه باندې. نو چې کله تاسو کمباین کوئ د هغې چې کم کیپیسیټنس دی به د 2 مایکرو پیراډ نه موږ ته کم میلاو شي. نو موږ ته دلته کې یو خبره پته ولګېده چې کله موږ کیپیسټرې کمباین کو نو زموږ سره هغه اکویولنټ کیپیسیټنس د کیپیسټر یا سیوا شي د انډیویجول نه، یا زموږ سره د هغې هغه کیپیسیټنس چې دی هغه کم شي د چا نه د انډیویجول. یعنې د کمبینیشن نه موږ ته 2 مقصد حاصلېږي، یا به موږ د ریزلټن کیپیسټر هغه کیپیسیټنس سیوا کوو، او یا به موږ د ریزلټن کیپیسټر هغه کیپیسیټنس چې دی هغه به موږ کمو د چا په ذریعه باندې چې کله موږ کیپیسټر چې دی دا کمباین کو. صحیح ده؟ نو دا یاد ساتئ زموږ سره 2 قسمه کمبینیشن دی. د کمبینیشن څو قسمونه دي لکه 2 قسمونه دي. نو اولنی چې زموږ سره کم قسم راځي نو هغې ته به موږ څه وایو لکه سیریز کمبینیشن ګوډو، او دویم چې زموږ سره کم راځي هغې ته څه ویلی کېږي لکه پیرلل کمبینیشن. نو موږ به داسې کار وکړو د اولني کمبینیشن نه به راشو. اولنی چې زموږ سره کم کمبینیشن دی دې ته موږ څه وایو لکه سیریز کمبینیشن. او دا سیریز کمبینیشن موږ وایو د چا لپاره یې وایو لکه آب ا کیپیسټرز د کیپیسټرو دپاره یې وایو. ښه نو مینه به موږ ډیفینیشن له راشو چې د سیریز کمبینیشن اف کیپیسټر ډیفینیشن موږ څنګه کوو. نو دا یاد ساتئ چې کله موږ د یو پلیټ نه بل پلیټ ته کم کمبینیشن کوو نو دغې کمبینیشن ته به بیا موږ څه وایو لکه سیریز کمبینیشن اف کیپیسیټرز. ها پلیټ ټو پلیټ کمبینیشن is called series combination. چې کله موږ د یو پلیټ نه بل پلیټ ته کم کمبینیشن کوو نو دغې کمبینیشن ته به بیا موږ څه وایو لکه سیریز کمبینیشن اف کیپیسیټرز. ښه لکه دې خوا وګورئ فار ایگزامپل دلته کې زما سره یو کیپیسټر راغی، دا بل کیپیسټر راغی، او دا زما سره بل کیپیسټر راغی، 3 کیپیسټرې مې واخیستې. نو داسې کار مې وکړئ چې دا پلیټ مې د دې پلیټ سره کنیکټ کو او دا پلیټ مې د دې پلیټ سره کنیکټ کو. نو دا چې کوم کمبینیشن موږ وکړو دې کمبینیشن ته به بیا موږ څه وایو لکه سیریز کمبینیشن. ښه دا مې د بیټرۍ سره اټیچ کو، دا بیټرۍ پازیټیو ټرمینل راغی او دا یې سره راغی لکه نیګیټیو ټرمینل راغی. ها د بیټرۍ چې کوم پوټینشیل ډیفرنس دی هغې ته ما وی اوس به ځان پوه کړئ. ښه دې کیپیسټر ته فار ایگزامپل ما C1 وی، دې کیپیسټر ته ما څه وویه لکه C2، او دا کیپیسټر چې ما راواغست دې ته مې څه وویې C3. ښه 3 کیپیسټر دي.
اوس په دې کې زه تاسو ته ډېره زیاته یو امپورټنټ خبره کوم چې کم کیپیسټر زمون سره ډایرکټلی د ولټیج سره اٹیچ ہو یعنی ډایرکټلی زمون سره کنیکټډ ہو نو د بیټری چې زمون سره کم پوتنشل ډیفرنس دی هغه به د کیپیسټر د پوتنشل ډیفرنس برابر لکه مثال په تور باندې دا یو کیپیسټر دی زما سره دا ډایرکټلی اٹیچ دی د بیټری سره نو دلته کې چې څونه پوتنشل ډیفرنس دی هغه پوتنشل ډیفرنس بدل دی کیږي خو که ډایرکټلی زمون سره د بیټری سره اٹیچ نه نو بیا به پوتنشل ډیفرنس مختلف وي ها دا خبره باید ساتئ نو دې کیپیسټر ته سوچ وکړئ اوس دا ډایرکټلی د بیټری سره نه اٹیچ کنه دا یو سره اٹیچ دی دا یو سایډ زمون سره د پلیټ اٹیچ دی خو دا بل سایډ ډایرکټلی نه اٹیچ هو نو مطلب دا دی چې د پوتنشل ډیفرنس او دلته کې چې څونه پوتنشل ډیفرنس دی دا سیم نه دي دا مختلف دي زمون سره که اوس موږ دې کیپیسټر لره شو نو دا سره هم نه دی اٹیچ ډایرکټلی او دا سره هم نه دی اٹیچ نو دلته کې پوتنشل ډیفرنس او دلته کې دا دواړه مختلف دي دې ته ما وی2 خو کدی کیپیسټر د تاسو سوچ وکړئ دا رائټ سایډ او سره اٹیچ دی ډایرکټلی خو دا لیفټ او سره نه اٹیچ نو د دې پوتنشل ډیفرنس او دلته کې چې کم پوتنشل ډیفرنس دا به مختلف وي خبره باندې ورسېدې کنه لکه خو که زه تاسو سوچ مې د دې پازیټیو ټرمینل په ذریعہ باندې د دې پلیټ نه یو نیگیټیو چارج وځي نو په دې باندې کم چارج راشي لکه پازیټیو هغه نیگیټیو چارج دی هغه دلته کې راشي د دې نه فار ایگزامپل بل نیگیټیو چارج وته نو په دې پازیټیو چارج راغی او دلته کې راغی په دې سره راغی لکه نیگیټیو چارج خا د دې نه دریم نیگیټیو چارج وته په دې پازیټیو چارج راغی او په دلته کې زموږ سره راغی په هغې سره راغی لکه نیگیټیو چارج نو اوس د دې نیگیټیو پلیټس ته وځي نه دا بل پلیټ چې دا کم یو چارج شي لکه دا پازیټیو او په دې کې چې زموږ سره کم پروسس وشو دې پروسس ته موږ څه وایو لکه الکتروسټیټیک انډکشن اوس د دې پلیټس ته وځي نه زموږ سره دا پلیټ چارج کیږي کم یو چارج کیږي لکه نیگیټیو او د دې نیگیټیو پلیټس ته وځي نه دا کم یو چارج شي پازیټیو او د دې پازیټیو ته وځي نه دا کم یو چارج شي نیگیټیو یا د دې پازیټیو پلیټس ته وځي نه په دې باندې زموږ سره نیگیټیو چارج راغی بیکاز اف الکتروسټیټیک انډکشن د الکتروسټیټیک انډکشن وجه نو کوس دلته کې موږ سوچ وکړو په دې سیریز کمبینیشن کې دلته کې چې څونه چارجز موجود دي هغه په دې کیپیسټر باندې هم دي هغه په دې کیپیسټر باندې هم دي نو د دې چارجز ته فار ایگزامپل ما کې ونیوي دلته کې مې سوې لکه Q2 او دلته کې مې سوې Q3 دا به یاد ساتئ Q1 د Q2 برابر دی او Q2 د چا برابر دی د Q3 چارج پکې زموږ سره کانسټنټ دی نو دا خبره به زه دلته کې ولیکم چې ان کیس اف سیریز کمبینیشن چې کله زموږ سره سیریز کمبینیشن نو د چارج ریمینز کانسټنټ remains undivided یا constant یعنی چارج زموږ سره نه تقسیم شوی دا په هر یو کیپیسټر باندې یو شانتي خو پوتنشل ډیفرنس چې دی دا زموږ سره ډیوایډ شو چا ته ډیوایډ شو لکه خپل پارټس ته انټو اټس پارټس دیٹ از لاندې موږ خبره کوو یعنی زه دغلته کې ټوټل پوتنشل ډیفرنس معلوموم نو ټوټل پوتنشل ډیفرنس په زموږ سره برابري V1 جمع V2 جمع V3 دا خو موږ یو بیټري لګولې دلته کې کنه نو دا څه پوتنشل ډیفرنس دلته کې کریټ کی څه دلته نو ټوټل چې زه معلوموم دا V1 براوالم دا به جمع کم د V2 سره V2 براوالم دا به جمع کم د V3 سره it gives the total potential difference نو دله بزور کوم اکویشن نمبر دا اکویشن 1 شو نو موږ ته پته ده وی نو دیټو موږ ته څه پته ده لکه موږ ته دا پته ده چې کیو د چا برابر دی د سی وی برابر دی دا پرون موږ خبره کړو چې کیو چې دا د سی وی برابر دی صحیح ده نو د دې نه څه کار کوم وی معلومه ما نو دا کیو په خپل ځای ولګېدو
دا سی دلته په ضرب کې دی خو به ډي وي چل راشي از ایکوال ټو دا به چا برابر شي لکه دا به د وی برابر شي او دې لور کې ایکویشن نمبر 2 نو دا دویمه ایکویشن راواله او دا په دې 1 کې پوټ کوي پوټو ایکویشن 2 n1 ایکویشن 2 راواله او په 1 کې پوټ کوي نو دې وی به څه سوري کماله کا q ډیوایډډ بای c دلته کې v1 دی نو زه به ولیکم q1 ډیوایډډ بای c1 دلته کې v2 دی نو زه به څه ولیکم q2 ډیوایډډ بای c2 دلته کې v3 دی دې به زه به ولیکم q3 ډیوایډډ بای c3 نو دا زه داسې لیکلی شم چې 1 بای c انټو q نو از ایکوال ټو دا به شی q1 د q برابر دی چارج خو یو شان دی که نه q2 هم د q برابر دی q3 هم د q برابر دی نو دا مې دې کامن واغستو صحیح شو نو زموږ سره څه پاتې شو هلکه 1 اوور c1 جمع 1 اوور c2 جمع 1 اوور څه پاتې شو هلکه c3 او په دې کې دا خبره یاد ساتئ چې q1 د q2 برابر دی او q2 د چا برابر دی q3 برابر دی نو دا q او دا q دا دواړه د یو بل سره کینسل وشو نو 1 اوور c د چا برابر شو 1 اوور c زموږ سره برابر شو د 1 اوور c1 جمع 1 اوور c2 جمع 1 اوور c3 خانو دا فارموله زموږ سره رااله چې 1 اوور c is equal to 1 اوور c1 جمع 1 اوور c2 جمع 1 اوور c3 خو دلته کې مونږ چې کم سرکټ تیار کړو نو پای کې مونږ درې کیپیسټر لګول وي اوس د مثال په تور باندې زموږ سره انټ نمبر اف کیپیسټرز دي لکه څلور دي 15 دي لس دي 15 دي نو بیا به مونږ یې چل کو بیا به مونږ دا فارموله استعمال وګورئ نه مونږ بیا ولیکو 1 اوور c او د c سره به وړي کې r ولیکم ریزلټنټ کیپیسټر یا سره ای ولیکئ ایکویوالنٹ کیپیسټر نو دا به زموږ سره برابر شي د 1 اوور c1 جمع 1 اوور c2 جمع 1 اوور c3 جمع ان سو ان زی به پسې جمع د سو پورې به راشي لکه 1 اوور cn پورې نو چې څونه کیپیسټر وي نو بیا به زموږ سره دا فارموله استعمالو زی پسې پاخوا 3 وي 4 وي 15 وي زی پسې خبره پوه شوې لکه نو موږ د کار کو فارموله راوباسو وسو پار 2 کیپیسټر چې کله زموږ سره سو کیپیسټر یې لکه 2 کیپیسټر نو د 2 کیپیسټرو د لپاره به تاسو دا فارموله استعمالوئ چې کله تاسو ریزلټنټ کیپیسیټنس چې دی د کیپیسټر معلوموئ دا به برابري c1 ملټیپلایډ بای c2 ډیوایډډ بای c1 جمع c2 دې پوه شوئ که نه لکه ایما ده نو دا فارموله د کوم ځای نه راله ګورئ ورته کم چې ریزلټنټ یا برابري نو 1 اوور c1 به شي جمع څه به شي لکه 1 اوور c2 به نو دې کار وکئ که نه دلته کې د c1 او د c2 LCM والی څه به راشي c1 c2 به راشي نو د c1 نه چې موږ په c2 کې ضرب ورکړو c1 c2 به دې راشي دغې c2 له بله پاسه کې ضرب ورکړي c2 1 c2 به شي په منځ کې پلس ته پلس راغی c2 له چې موږ په c1 کې ضرب ورکړو نو دا c1 c2 به دې راشي او دغې c1 له بیا په له پاسه کې ضرب ورکړه c1 1 c1 به شي نو موږ دې کار وکړو دا الټه کو نو چې دا موږ الټه کو نو دا به م الټه شي نو c1 c2 divided by c1 جمع c2 راغی نو if we have two capacitors چې کچری زمون سره دوه کیپیسټر and they are connected in a series او دا موږ به څه کې کنیکټ کړي په سیریز کې then we use the formula بیا موږ کومه فارموله استعمالو دا فارموله به استعمالو چې ریزلټنټ کیپیسټنس اف کیپیسټر به برابري د c1 ضرب c2 divided by c1 جمع c2 نو په دې کې دا کیس هم یاد ساتئ صحیح ده چې کله تاسو له ډېر شي کیپیسټر درکړي او د هغې کیپیسټرو چې کم کیپیسیټنس دی هغه یو شانتي و زموږ سره نو بیا به تاسو دا جنرال فارموله استعمالولی شئ چې کله زموږ سره په سیریز کې ګوره کنیکټ شي نو سی به راوالی او په n به یې ډیوایډ کوي لکه مثال په طور باندې یو کیپیسټر دا شو یو دا شو یو دا شو یو دا شو یو مې بل واغ 15 کیپیسټر یې مې واغستې د دې کیپیسټر کیپیسټنس چې دی 2 مایکرو پیراډ دی د دې څونه دی لکه
د دې هم زموږ سره 2 مایکرو فیراډ دی او د دغه ټولو زموږ سره C3 C4 C5 د دې ټولو هغه کیپاسټنس چې دی هغه یو شانتي دی او دا پنځه وړه چې دي دا کنیکټ شوي دي. پس کې کنیکټ شوي دي لکه په سیریز کې کنیکټ شوي دي. ښه په سیریز کې دا زموږ سره کنیکټ شوي دي. نو چې موږ ریزلټنټ کیپاسټنس معلومو نو سی براواله او په څه ډیوایډ کړئ نو سی زموږ سره څونه دی لکه 2 مایکرو فیراډ دی. ښه او په n به ډیوایډ کړئ نو 1 2 3 4 5 څو دی لکه 5 دی. ښه نو 2 چې موږ په 5 ډیوایډ کو څه به دی راشي؟ हाँ 2 डिवाइड कई पर 5 बननी नो पॉइंट वाला की 0 रहा 5 आ रहा 20 नदी ना रहा जमुन सर 0.4 और यूनिट पर सर उड़ी कैसा रखा माइक्रो फैराड नो कदा था सुबह ग्रांड तरीका का अंदर कोई हम की गया कम जो वक्ती मंगा फार्मूला रविस्त हुआ चे 1 ओवर CR चिरे दाबा बराबरी 1 ओवर C1 जमा 1 ओवर C2 जमा 1 ओवर C3 जमा 1 ओवर C4 जमा 1 ओवर C5 नो पुट कई पे की वैल्यू है 1 ओवर 2 माइक्रो फैराड बशी जमा 1 ओवर 2 माइक्रो फैराड बशी जमा 1 ओवर 2 माइक्रो फैराड जमा 1 ओवर 2 माइक्रो फैराड जमा 1 ओवर 2 माइक्रो फैराड और दर क्या बराबर शो लगा 1 ओवर इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ना दे टूल एलसीएम जी तासु वाले सब तेरा शाला का 2 माइक्रो फैराड जब ले हुआ का मनोर यो शांति देखा दे 2 माइक्रो फैराड ला बस की जरा वर्कम 2 माइक्रो फैराड तेरा शी प 1 के 1 ला पला पास की जरा वर्क नो 1 बरशी दर्शन ददीना बम 1 राशि ददीना बम 1 राशि ददीना बम 1 राशि और ददीना बम सराशि 1 राशि ने 1 1 1 1 द टू ची मंग जमा कोन सब तेरा शी डिवाइडेड बाय 2 माइक्रो फैराड नो چې دا الټا کم دا بم څه شاله کا الټا بشي یا 2 माइक्रो फैराड په بروخي جولاندې بس راشي او د دې نه سره هغه 0.4 فیراډ نو دا جنرال فارموله دا ډایرک استعمال اور شي دا سو ها نو یو خو تاسو ما دا وی کنه د سیریز کمبینیشن اف کیپاسټر چې کم پراپرټیز دي نو اولنې پراپرټی د دې دا ده چې زموږ سره په هر یو کیپاسټر کې یو شان دي چارج دی هغه سٹور کیږي یعنی چارج پکې زموږ سره کانسټنټ دی دویمه پراپرټی به کې موږ دا وی چې هر یو د پاره کم پوتنشل ډیفرنس چې دغه مختلف راځي صحیح شو کنه لکه دریمه پراپرټی موږ دا وی کومه فار ایگزامپل د چارج دغه شان د پوتنشل ډیفرنس او د کیپاسټنس اف کیپاسټر ریلیشن ګورو نو Q = CV دا فارموله به موږ اپلای کوو بل پراپرټی تاسو ته ما وی چې کله تاسو په سیریز کمبینیشن کې ریزلټنټ کیپاسټنس اف کیپاسټر معلوموي نو داغي ویلیو با د انډیویډوال کیپاسټنس اف کیپاسټر نه کم راځي لکه په هر یو کې دا سوچ وکړئ فار ایگزامپل دا ایگزامپل منغو کو نو دلته کې دا هر یو کیپاسټر چې کم کیپاسټنس دی هغه 2 مایکرو فیراډ دی او ریزلټ موږ ته څه ملاو شو 0.4 مایکرو فیراډ نو اټس مین چې د ایکویوالنت کیپاسټنس اف کیپاسټر هغه ویلیو چې دا به ډیکریز کیږي په سیریز کمبینیشن کې خبره پوه شوي کنه